अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, दिस इज आज विद रहाम खान। हम पाकिस्तान में न्यूज़ शोज़ पे और बहुत से मुख्तलिफ फोरम्स पे ये डिस्कस करते रहे हैं कि अफगानिस्तान में अमन व अमान कैसे आएगा और क्या सॉल्यूशंस हो सकती हैं लॉन्ग टर्म पीस की, और इसके क्या इम्पैक्ट होगा, क्या असरात होंगे पाकिस्तान की पॉलिटिक्स पे। लेकिन आज हमें एक इस किस्म का फोरम मिला है जहां की स्टेक होल्डर्स हैं, सब इकट्ठे हैं, सब जमा हुए हैं, और परहैप्स इससे बेहतर कोई फोरम नहीं हो सकता जहां हम ओपनली डिस्कस करें, अनबायस्ड तरीके से डिस्कस करें, बगैर किसी वेस्टेड इंटरेस्ट के डिस्कस करें कि पाकिस्तान के लिए अमन तो हम चाहते हैं, लेकिन अफगानिस्तान का पूरा अमन होना और उसमें पाकिस्तान क्या रोल, क्या किरदार निभा सकता है, इसके बारे में हम बहस कर रहे हैं और बहस का हिस्सा बन रहे हैं। वेरी लकी टू हैव द फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ अफगानिस्तान इंजीनियर अहमद शाह अहमद ज़ईद विद अस। अस्सलाम वालेकुम सर। और हमारे पास सीनियर जेआई के अमीर हैं, केपीके के अमीर हैं प्रोफेसर इब्राहिम, बहुत बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया। उस्ताद मुजम्मिल हैं जो कि प्रोमिनेंट अफगान इंटेलेक्चुअल हैं, दानिश्वर हैं, साथ हमारे बैठे हुए हैं हाई पीस काउंसिल ऑफ अफगानिस्तान के स्पोक्स पर्सन हैं मौलाना शहजादा शाहिद। अस्सलाम वालेकुम जी, थैंक यू ऑल फॉर ज्वाइनिंग। हम शुरू करेंगे इस बहस से अहमद ज़ईद साहब से कि पाकिस्तान को अफगानिस्तान से एक ही मसला है, और वो मसला है इंडिया का, भारत का बढ़ता हुआ वहां पे इन्फ्लुएंस। अफगानिस्तान क्या कोई इस किस्म की श्योरिटी या कोई इस किस्म का दिलासा दिला सकता है पाकिस्तान को कि इंडिया का जो इन्फ्लुएंस है उसको करटेल किया जाएगा, उसको तवाज़ुन में रखा जाएगा कि पाकिस्तान पे उसका कोई नेगेटिव इम्पैक्ट ना पड़े? अफगानिस्तान मसला मुहिम मसला दा दे कि ज़मूंगा मुल्क के जंग दे और जंग दे नाटो और दे طالبانو ترمنځ ده د افغانانو او د ناتو زموږ تقاضا د ناتو بیا خاصتا د امریکا نه دا ده چې دوی د خپل عسكر فوري توګه د افغانستان ووزي. زموږ دا عقیده ده چې ترڅو امریکایي قوتونه په افغانستان کې وي، په افغانستان کې امن او امان هیڅ امکان نه لري، ممکن نه دی. نو په دې حقله مونږ د خپل گاونډیانو نه هم دا تقاضا کوو چې امریکایانو ته ووایي چې په افغانستان کې امن او امان ضرور دی، او تاسو لکه چې وعده کړې ده، اوباما بیګا هم ویلي دي چې زه د افغانستان خپل عسكر وباسم، خو لږ تعداد وي. مونږ په لږ تعداد باور نه لرو، که وباسي ټول به وباسي، او ځکه چې امریکایي 10 عسكر او 10 عسكر هم چې وي هغه مونږ ته قابل قبول خبره نه ده. دوی باید ټول عسكر ووسی ترڅو افغانستان کې امن راشي. دا یو مسله. بل په افغانستان کې تاسو د هند د افغانستان مسله ویلې، مونږ د ملت نمائندګي کوو، مونږ دلته د افغانستان د حکومت نمائندګي نه کوو. حکومت کتونه په خپل منځ کې کته پورته لري، خو زمونږ افغان ملت د پاکستان د ملت سره هیڅ نوع تضاد او مشکل نه لرو. مونږ په دې ملک پاتې سوي یو، پاکستان زمونږ مهمانداري کړي، 6 میلیونه افغانان دلته 20 کاله عمر تیر کړی دی. مونږ به د ملت په سطح د پاکستان په ضد هیڅ خبره هم قبول نه کوو، او پاتې سو د حکومتونو دا نو دا د خپل منځ کې دوی فیصله کوي. خو که چیرته په افغانستان کې د افغانستان حکومت ډیپلوماټیک روابط د هند سره لري، دا خو مشروع خبره ده، یو روا خبره ده، په دې کې باید پاکستانیان هم خبره نه لري. اما غیر لدی چې موږ پوه شو چې په افغانستان حکومت د پاکستان په ضد باندې د هند سره کوم خبره کوي، دا موږ ته قابل قبول نه دی. د دې نه موږ اطمینان ورکوو د پاکستان، او بیا خاصتا که کوم بعدي حکومت راځي چې موږ په هغه کې خبره کوو، موږ طرح لرو، نو په حکومت کې چې موږ رول ولرو او موږ خبر ومنل سي، موږ په پاکستان ته پوره ډاډ ورکوو چې د پاکستان په قیمت بل افغان له هند سره معامله نه کوي. هند سره به ډیپلوماټیک روابط وي، د کې شک نشته ده، خو داسې نه کوو چې هندي حکومت یا هندي ملت به له پاکستان ترجیح ولري. دا به هیڅ وخت دا زموږ دین، ایمان، عقیده، اسلام اجازه نه راکوي چې اسلامي امت به د غیر اسلامی ملت سره موږ برابر وو. دینه د پاکستان ته خپل ډاډ ورکوو. प्रोफेसर इब्राहिम, जैसे इंजीनियर साहब कह रहे हैं कि
کیونکہ ہم مسلم برادر اور ہمسائے ملک ہیں تو ہمیں کم از کم افغانستان کی طرف سے ایسی کوئی تشویش نہیں ہونی چاہیے. یہ پوری طرح سے کہہ رہے ہیں کہ کم از کم امت کی طرف سے اور ملت کی طرف سے ہمیں اطمینان کر لینا چاہیے کہ ہندوستان کے ساتھ روابط صرف سفارتی ہوں گے, ہمیں اور کوئی اس پہ شک و شبہات کی ضرورت نہیں. لیکن پاکستان میں یہ رویہ پایا جاتا ہے, کیا یہ صحیح ہے؟ میں اس کو درست صحیح نہیں سمجھتا. یہ ایک واہمہ سے زیادہ کچھ بھی نہیں ہے کہ ہم یہ تصور کر لیں کہ افغانستان ہمارے خلاف ہندوستان کے ساتھ کوئی تعلق رکھے گا, کوئی روابط رکھے گا. ایسا نہیں ہے. نہ ماضی میں ہوا ہے. ایک واقعہ ہوا تھا جس کی افغانستان نے فوری طور پہ اصلاح کی, وہ بالکل پاکستان کے وجود میں آنے کے فوراً بعد تھا, جب پاکستان نے اقوام متحدہ میں رکنیت کے لیے درخواست دے دی اور افغانستان کی طرف سے اس کی مخالفت ہوئی تھی, لیکن اس مخالفت کو فوری طور پہ واپس لیا گیا. ہندوستان کے ساتھ ہماری 3 جنگیں ہوئی ہیں, 48 میں, 65 میں اور 71 میں. 48 کی جنگ تو باقاعدہ جنگ نہیں تھی, قبائل کا لشکر گیا تھا اور قبائل گئے تھے. قبائل بھی بنیادی طور پہ افغان ہیں, اور اس وقت کشمیر کا جو حصہ آزاد ہے یہ اس قبائلی لشکر کی جمع مردی ہے. 65 اور 71 کی جنگوں میں, دونوں جنگوں میں ہمیں مشرقی سرحد, مغربی سرحد پہ کوئی مشکل پیش نہیں آئی تھی, بلکہ افغانستان کی طرف سے یقین دہانی کرائی گئی تھی کہ آپ کو مشرقی سرحد سے مکمل طور پہ مطمئن رہنا چاہیے, اس کی حفاظت کی ذمہ داری افغانوں اور قبائل کی ہے, اور آپ تمام تر توجہ اپنی مغربی سرحد پہ دیں. اس لیے ماضی میں بھی ایسا کوئی واقعہ نہیں ہوا ہے. ہمارے اپنے حکمرانوں کا طرز عمل ناقابل فہم ہے اس وقت بھی, یعنی یہ صرف آج کے حکمران نہیں, ماضی میں بھی اس وقت بھی ایسے ہو رہا ہے. ہمیں صرف افغانستان نہیں, کشمیر میں بھی ہندوستان کی وجہ سے ایک مشکل درپیش ہے. 60-70 سال سے کشمیر ہندوستان کے قبضے میں ہے, اور باوجود اس کے کشمیر کے مسلمانوں پہ ظلم ڈھایا جاتا ہے, وہاں شہید کیا جاتا ہے, خواتین کی آبروریزی ہوتی ہے, لیکن اس کے باوجود ہمارے حکمران بھارت کے ساتھ اچھے تعلقات چاہتے ہیں. لیکن یہ بھی تجزیہ نگار کہہ رہے ہیں, ایک یہ فیلنگ آ رہی ہے کہ اب اسٹریٹجی جو ہم کو دی گئی ہے, یہ ایک تاثر ہے کہ اب جو اسٹریٹجی ہم کو دی جا رہی ہے, ڈکٹیشن پہ دی جا رہی ہے, اس کے مطابق مشرقی بارڈر پہ ہم نظر اب نہ رکھیں, اس کی طرف سے ہم فوکس ہٹا کے مغربی بارڈر پہ لے جائیں, اور آرمی کی بھی توجہ وہاں پہ مرکوز کی جائے. یعنی کہ مشرقی بارڈر کو ہمیں یہ ڈکٹیشن دی گئی ہے کہ اس کو نہیں چھیڑنا. آپ اس بات سے اگری کرتے ہیں؟ یہ درست نہیں ہے. میں یہی بات عرض کر رہا ہوں کہ ہمارے موجودہ حکمران بھی, ہمارا وزیر تجارت دلی گیا ہے اور کشمیر کا مسئلہ جوں کا توں پڑا ہے, اور ہم ہندوستان کے ساتھ تجارتی روابط بڑھانا چاہتے ہیں. اگر ہم خود تجارتی روابط بڑھا رہے ہیں, پھر ہم افغانوں سے کیوں گلہ کریں, اپنے آپ سے کیوں گلہ نہ کریں؟ اور اصل مسئلہ یہ ہے کہ ہم ڈکٹیشن کیوں لیتے ہیں. مشرقی سرحد ہو یا مغربی سرحد ہو, ہم خود کیوں فیصلے نہیں کرتے؟ ہمارے حکمران دوسروں کی طرف کیوں دیکھتے؟ اور میں واضح طور پہ کہوں, امریکہ سے کیوں وہ ہدایات لیتے ہیں؟ ہم اگر کوئی بھی حکومت ہماری, ہم اگر پاکستان کے مفادات کی تابع ایک آزادانہ پالیسی اختیار کریں, ہم افغانستان کے اندر انڈیا کو کرٹیل کر سکتے ہیں, اور افغان ہمیں ہاتھوں ہاتھ لینے کے لیے تیار ہیں. لیکن ہماری مشکل یہ ہے کہ ہم اپنی پالیسی ترتیب دینے کی بجائے امریکہ کی طرف دیکھتے ہیں. ہمارا اور افغانستان کے مفادات مکمل طور پہ مشترک ہیں. ہمارے مفادات کے اندر کوئی تضاد نہیں پایا جاتا, لیکن پاکستان اور افغانستان کے مفادات یہ امریکہ کے لیے قابل قبول نہیں ہے, اور امریکہ ان مفادات کے برعکس کوئی پالیسی اختیار کرنا چاہتا ہے, اور ان کی پالیسیاں ہمیشہ ان کے مفادات کی تابع ہوتی ہیں. ہم اصل میں اس مشکل میں واقع ہیں. اگر ہم آزادانہ طور پہ کوئی پالیسی اختیار کر سکیں تو افغانستان کی طرف سے ہمیں مشکل نہیں ہوگی, اور پورا تو افغانستان کی طرف سے ہمیں مشکل نہیں ہوگی, اور پورا افغانستان یہ پاکستان کے لیے چشم برا ہے. ہندوستان بالکل وہاں سے ہندوستان نکل جائے گا اگر پاکستان نے اپنے مفادات کی تابع کوئی پالیسی ترتیب دی.
استاذ مزمل صاحب، آپ دانشور ہیں، آپ اس کے بارے میں لکھتے بھی ہوں گے. افغانستان میں لوگوں کی کیا سوچ ہے، عوام کی کیا سوچ ہے کہ پاکستان اپنا جو کردار ماضی میں نبھاتا رہا ہے اب اس میں کوئی تبدیلی آئی ہے؟ کیا افغانستان کے مستقبل کے لیے پاکستان کوئی اس قسم کے قدم اٹھا رہا ہے کہ جو افغانستان میں جس کو سراہا جائے، یا آپ کی کچھ امیدیں ہیں پاکستان سے؟ افغانستان د ظاهر شاه په وخت کې، د داود خان په وخت کې چې د شوروي نفوذ په افغانستان کې زیات و، پاکستان سره یې څه مسایل درلوده، هغه د یو قوي شوروي مسایل و چې افغانستان باندې اثرګذار و. او پاکستان د افغانستان خلک حتی د بنګلادیش د تجزیې په مهال ظاهر شاه ډېر د ضبط نفس هغه ونیوه، دریځ ونیوه. افغانستان هیڅ وخت کې پاکستان د یو بل لرې ملک او د بیا د هندوستان په خاطر نه قربانوي. افغانانو کې موږ پوهیږو د پاکستان سره موږ ډېر مشترک تاریخ لرو. او د صدر ضیا په وخت کې چې کومه پالیسي پاکستان درلودله د افغانستان په رابطه او هلته مهاجرو ته ځای ورکړه. زموږ دلته ادیرې دي، زموږ خلک دلته ډېر اوسېدل، او زموږ دلته د سلهاو کلونو نه د غوریانو د وخت نه د محمود غزنوي د وخت نه نیکونه دلته دي. دا داتا گنج بخش د غزني د شلګرده پاکستان سره موږ مشترک تاریخ لرو. ولې به د پاکستان په رابطه د افغانستان خلکو نظر منفي وي؟ همیشه چې هغه حکومتونه چې د شوروي نفوذ لاندې وو، هغوی اخر وخت کې پاکستان سره خپل روابط ښه کول، کودتا پرې راغله. داود خان خپل روابط د پاکستان سره ښه کول، شوروي پرې کودتا وکړه. او دا زموږ 3 میلیونه خرج 5 میلیونه چې پاکستان ته راغلل، ایران ته کم لاړ، دا خپله باید پاکستانیان په دې پوه کړي. یوه خبره چې پاکستان د اوسنی حکومت د ضیاءالحق نه بعد هغوی د هندوستان په رابطه برناقه یو وهمې ته لوېدلي. هند یو ملک ده، لوی ملک ده، په دې ځای کې پاکستان هم باید خپل روابط ورسره ښه کړي. د کشمیر د مسالې د حل نه وروسته افغانستان هم دغه سره مشترک تاریخ لري. داسې نه ده چې د هند جلای وطن حکومت په افغانستان کې و، هغه وخت کې پاکستان له ازادي هم نه ولیدلې. موږ په هغه پریشان حالت کې چې 18 لکه روپۍ د امالونه نیکه ته انګریزانو ورکولې، بیا موږ د هند جلای وطن حکومت په شور بازار کې میلمه و. نو که افغانستان دا حکومت د هند سره ښه روابط لري، پاکستان نه باید په دې رابطه به غلط فهمۍ کې ولویږي. د کشمیر په رابطه د افغانستان د خلکو قرباني تاسو ته معلومه ده چې ستاسې نه موږ زیات پکې قرباني کیږو. نو زه دا وایم چې دا دوه ملکونه مشترک تاریخ لري. یہ بہت اچھی بات کہہ رہے ہیں. ہائی پیس کاؤنسل آف افغانستان کے اسپوکس پرسن ہمارے ساتھ ہیں مولانا شہزادہ شاہد. تو یہ جو وہم ہے، جیسے استاد صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ سیکولر آرگنائزیشنز ہیں، لوگوں کا ایجنڈا ہے، تجزیہ نگاروں کا خیال ہے، لیکن ہمارے جو روابط ہیں، ہماری جو مشترکہ تاریخ ہے اور جو ہمارے رشتے ہیں وہ تو ملت کے رشتے چلتے ہی جائیں گے. اس وقت میں دوبارہ آپ سے یہ سوال کروں گی کہ افغانستان کا مطالبہ، جیسے انجینئر صاحب نے کہا کہ سب سے بڑا مطالبہ یہ ہے کہ ٹوٹل وڈرال ہو، اگر جائے امریکہ تو ٹوٹلی جائے. کیا پاکستان اپنا رول افغانستان کی نظر میں صحیح طرح سے نبھا رہا ہے؟ انف پریشر ڈال رہا ہے امریکہ پہ؟ د روابطو پر رابطه خو د مشرانو خبرې وکړلې. په افغانستان کې جنگونه ډېر طولاني شو، تقریبا 15 کاله کېږي چې دا جنگ په یو شکل او بل شکل باندې روان دی. د افغانستان خلک ډېر وځورېدل، ډېر متضرر شو او نور حوصله پاتې نه ده، برداشت نه لري د دې جنگونو. د افغانستان د خلکو امید دا و د پاکستان نه چې دی په دې لاره کې ډېر څه کولی شي او باید وکړي او صادقانه وکړي او مخلصانه همکاري وکړي. ځکه تر څو چې جنگ روان وي د افغانستان د خلکو په دا غوښتنه وي او په جنگ کې دا ګیلې به وي چې موږ سره پوره اخلاص ونه شو، صداقت ونه شو. ملتونه خو داسې دي چې مشترکات لري، صمیمیت لري، روابط لري، تعلقات لري او بل باندې اعتماد هم کوي، احترام هم کوي، مګر اجرایوي صلاحیت د ملتونو په لاس کې، د ولسونو په لاس کې نه دی، هغه د حکومتونو په لاس کې دی. نو څومره چې د افغانستان د خلکو تقاضا ده او توقع ده او غوښتنه ده، په هغه اندازه باندې همکاري هغې په دې عقیده دي د افغانستان ولسونه چې په هغه اندازه همکاري له موږ سره نه ده شوې.
او وسم دا وایي چې باید دا همکاري د افغانستان سره وشي او په افغانستان کې یو سوله راشي. په افغانستان کې سوله او امن او ثبات دا د پاکستان په ګټه هم دی. یو شی چې حقیقت دی هغه دا دی چې زمونږ د حکومتونو ترمنځ تګ راتګ ډیر شوی دی. مشران تللي دي، وکیلان ممبران ځي راځي، فرهنګیان ځي، د مدني ټولنې تجارانو ترمنځ تګ راتګ زیات دی، مګر په عمل کې ډیر څه نه معلومیږي. نو ځکه د خلکو شکایتونه هم دي او ګیلې هم دي. زه به دا عرض وکړم چې اوس هم په پاکستان کې د دیش لکو نه تر 40 لکه پورې خلک د یو اندازې مطابق د احصایې مطابق دلته اوسیږي. 50,000 کسان هره ورځ د تورخم په لاره ځي که چا سره ویزي او که نه. موږ 2,500 کیلومتره سرحد لرو. په دې سرحد باندې همیشه تګ راتګ دی، اخوا دیخوا یو قومونه دي په یو ژبه خبرې کوي او د هغوی ترمنځ رشتې دي، تعلقات دي. هیڅوک ما په خیال ډېر په اسانه دا نشي کولی چې د دې دوه حکومتونو یا قومونو ترمنځ دغسې فاصلې ایجاد کړي چې هغې پکې خپل غرضونه لاسته راوړي. خو بیا هم په افغانستان کې صلح ته ضرورت دی، امن ته ضرورت دی. د صلح شورا هم دا غواړي، د افغانستان حکومت هم غواړي. خپلو مخالفینو نه لکه طالبان دي، حزب اسلامي دی یا نور متفرقه ګروپونه جوړ شوي دي، حال به دا مشکل حل کیږي چې افغانان خپل منځ کې مذاکرات او تفاهم ته سره غاړه کیدي او دنیا چې د هغه غربي نړۍ ده یا ګاونډیان دي اسلامي نړۍ ادي موږ ته تسهیلات برابر کړي، ترڅو چې افغانان په خپل منځ کې خارجيان دلته یې کني چې په افغانستان کې په خپل منځ کې افغانان سره روغې جوړې ته ونه رسیږي. که خارجيان ووځي خدای ناخواسته بیا به هم دا جنګونه خدای ناخواسته دا جنګونه و بیا هم په هر صورت پاکستان په رابطه باندې زمونږ د خلکو څومره چې زمونږ د خلکو غوښتنه ده هغومره لکه توقعاتو سره سم د خلکو ذهنیت دا دی چې همکاري را سره نه کېږي. خو د دې همکارۍ دا معنا نه ده چې د پاکستان سره دشمني کوي. ولسونو سره خو په لاس کې چې څه دي هغه به کوي. په هر صورت دغه مخکې چې زمونږ مشران وویلې دوستانو چې دا یو وهم دی یا تبلیغات دي یا میډیا په دې برخه کې منفي کردار تر سره کوي. په افغانستان کې هم دلته یو محدود کسان دي چې هغوی د خارجیانو په موجودیت کې په میلیونونو ډالر پیدا کړل. هغه چې دلته ورته کروڑپتیان وایي هغې مشترک قراردادونه واخیستله، دغه مالی سیستم نه استفاده وکړله. اوس هغه خلک وارخطا دي چې که خارجیان ووځي نو زمونږ دغه ګټې به په خطر کې شي. نور ولس هماغسې په غربت کې دی، په مشکلاتو کې دی، ستونزو کې دی او میډیا هم دغه خلکو په لاس کې دی چې چا سره پیسې دي خصوصا په افغانستان کې. نو دغه 1% خلک هم نه دي چې دا منفي تبلیغات کوي او د افغانستان او پاکستان ترمنځ غواړي چې ستونزه ایجاد شي. ما په خیال چې دومره د تشویش خبره نه ده، مګر دغه یو خبره حقیقت دی چې که اوس مثلا طالبان او حزب اسلامي وایي چې امریکایان نو موږ خپل د جنگ ته ادامه ورکو او بل طرف ته دا خبره کیږي چې امنیتي تړون دی وشي 10 کال لپاره. دا خو متضاد خبرې دي، د جنگ ته په خپل یو طول ورکول دي. بل طرف ته وګوره پاکستان هم اوس دې حالت تر موږ چې دا د سرتاج عزیز صاحب خبرې اورو د دې طرف ته روان دي چې د پاکستانی طالبانو په خلاف د یو قوت نه او زور نه او یو کار واخلي. نو دا په خپل دا ملکونه یعنی بے ثباتی طرف ته ځي اور جنگونوں بدلتے ہی دام. ہم اسی بحث کو آگے بڑھائیں گے کہ جو حکومت پاکستان اور حکومت افغانستان سے جو کوتاہیاں ہوئی ہیں اور وہ جو روابط جن کی ہم بات کر رہے ہیں تو ملت کی حد تک تو ٹھیک ہیں، لیکن حکومتی سطح پر کیا کوئی مثبت اقدام ہوئے ہیں کہ نہیں، اور ہمیں کیوں مجبوراً اور زبردستی جن کی بات کی جا رہی ہے کہ ایک بہت ہی محدود طبقہ ہے، ایک بہت ہی چھوٹی سی پرسنٹیج ہے جو کہ ہمیں علیحدہ کرنے کی کوشش کر رہی ہے، جبکہ دونوں طرف پہ بارڈر کے ہمارے جو حالات ہیں، جو لوگ وہاں پہ رہ رہے ہیں ان کی بہت پسماندہ حالات ہیں، بہت غربت میں رہ رہے ہیں اور وہ مسائل حل نہیں ہو رہے، اور کس کے مفادات ہیں کہ وہ مسئلے بڑھتے ہی چلے جائیں. ٹیکنگ بریک ہے، بیک ان اے کپل آف منٹس، اسٹے ود اس. ویلکم بیک، یو واچنگ آج ود ریحام خان، اور ہم بات کر رہے ہیں
بحث کر رہے ہیں, ڈسکشن یہ چل رہی ہے کہ کیا سولوشن ہوگا, کیا حل ہوگا, پاکستان میں امن کیسے آئے گا. کیا اس کا حل یہ نہیں ہے کہ افغانستان پر امن ہو, اور کیا وہ عناصر ہیں جن کی وجہ سے دونوں ممالک چونکہ مسلمان برادر ممالک ہیں, ہمسائے ہیں, ہمارے بہت پرانی تاریخ اور پرانے رشتے جڑے ہوئے ہیں, ہمیں کیوں علیحدہ کیا جا رہا ہے. حکومتوں کی بات آئی تھی بریک سے پہلے, اس کا جواب لیں گے. احمد ظہیر صاحب, آپ نے بھی پہلے یہ میرا خیال ہے تمام جو ہمارے پینلسٹ ہیں اس بات پہ متفق ہیں کہ ملت, عوام, ہمارے جو رشتے ہم تو متفق ہیں, لیکن حکومتی سطح پر ہم کافی امپروومنٹ دیکھ سکتے ہیں. دوسرا بڑا مسئلہ جو پاکستان اٹھاتا ہے, وہ جس کی طرف اشارہ کیا شہزادہ صاحب نے بھی, کہ وہ ہے ہمارا جو بارڈر ہے. اور بارڈر ایک اچھی بات ہے کہ ڈیورنٹ لائن جو ہم کو سیپریٹ کرتی ہے, وہ ایک طرح سے یہ وجہ ہے کہ ہمارے رشتے استوار ہوئے, مستحکم ہوئے, لیکن دوسری طرف سے سیفٹی کا جو ایلیمنٹ ہے, سیکیورٹی کا بھی ایلیمنٹ ہے کہ ہمیں نہیں معلوم ہوتا کہ وہاں کون جا رہا ہے, کس طرح جا رہا ہے, ادھر سے کون آ رہا ہے. اس کی وجہ سے جو ہمارے جتنے مسائل بھی ہوئے ہیں, خارجی اس کو بھی ہم نے جو مینشن کیا, تو یہ ڈیورنٹ لائن کے اوپر کوئی آپ کو لگتا ہے کہ اب مستقبل میں آ کے کوئی ڈیسیجن, کوئی صلح, کوئی کانٹریکچوئل اگریمنٹ ہو سکتی ہے؟ افغانستان کې تاسو پوهیږئ چې جنگ دی او یو مستقل او آرام دولت وجود نه لري. په داسې حالات کې د افغانستان د ډیورنډ د خط فیصله دا صحیح کار نه دی. مونږ دې ته حاضر یو, دا کار به کیږي که مونږ غواړو چې دوه ملکونه پاکستان او افغانستان سره آرام وساتو. دا د ډیورنډ کانسر او زخم سرطان به لرې کیږي. دا به هلته لرې کیږي چې په افغانستان کې آرامي راشي, په افغانستان کې د خلکو په خوښه یو منظور شده او معقول حکومت منځته راشي. موږ سره دا خبر شته چې دا خبر به زموږ د خبرو د سرحد خبره وي چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ د ډیورنډ خبره حل شي. دا به هلته حل کیږي چې په افغانستان کې مشروع شرعي د ټولو خلکو په ګډون حکومت راشي. دا زه اطمینان ورکوم پاکستان ته, افغانستان ټولو ته, چې مشروع او د ټولو خلکو په ګډون حکومت په افغانستان کې راغی, هلته به د ډیورنډ خبره حتما حل کیږي. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ افغانستان میں معقول اور منتخب حکومت آئے جبکہ حالت جنگ میں ہے, جب امن ہی نہیں ہے؟ اب الیکشنز ہونے کو آئے, انتخابات افغانستان میں ہوں گے. ان انتخابات میں کیا منتخب صحیح اور معقول حکومت آ سکتی ہے افغانستان میں استاد صاحب؟ افغانستان کې د 2 ملکونو عسکر موجود دي, او انجینر صاحب احمد شاه ویلي چې هلته جنگ ده. دا انتخابات صحیح دي, دا یو قدم ده, مګم د یو ممثل چې حکومت چې په خپل ټوله جغرافیه باندې مسلط شي, امنیت راوړي, دا د دې پوځونو په وجود او حضور کې ناممکن خبره ده. د همدې خاطره باید په افغانستان کې د یو ملي مصالحې خبره ډیره ضرور ده, چې او د دې ملي مصالحې نه مخکې باید اوس اوباما اعلان کړي چې زیات پوځ باسي, کیدای شي په دې 2-3 میاشتو کې نور قانع شي, یا که کرزی ټینګ شي, کرزی صاحب کیدای شي د اډون هم هغه شي, ځکه طالبانو پالیسي کې هم تغییر راغلی ده. طالبان به دا ځلي په افغانستان هغه د سابق غوندې کار نه کوي, د خلکو سره به په تفاهم یو حکومت راوړي. نو چې دغسې حکومت راشي, حتما افغانستان کې یو ممثل حکومت راتلی شي, تر څو چې امریکایان یې په افغانستان د دغسې حکومت راتلل ناممکنه ده. زه 2 اکثریتي لوی تنظیمونه بیرون دي, حزب اسلامي او طالبان, او تر څو چې دا جنګي دا حکومت نشي راتلی, او که په دې رابطه پاکستان کوم دلیل غواړي او یا پاکستان عجله کوي, دا اشتباه کوي. 10 کاله شو, 12 کاله شو چې امریکایان موجود دي, امن یې رانه وړ, بلکې یوه نوه ایران او پاکستان هم د دې بیرونیو دولتونو سره هماهنګ ده, بیا هم امن نه راځي. دا طالبان د کوم ځای لښکر ده چې دا د دونه دنیا سره جنګېږي؟ اصلا ریشې زمونږ په ملت کې دي چې د بیگانگانو سره دا ملت جوړ نه راځي. پروفیسر صاحب یہی بات تمام پینلسٹ بھی کہہ رہے ہیں اور ہم کانفرنس میں بھی بارہا دیکھ رہے ہیں کہ حالات ایسے نہیں ہیں کہ الیکشنز انتخابات افغانستان میں ہو سکیں. اور جیسے استاذ مزمل نے کہا کہ جب دو کی اسٹیک ہولڈرز جو افغانستان میں جب وہ حصہ ہی نہیں لے رہے انتخابات میں, جب طالبان اور حزب اسلامی حصہ ہی نہیں لے رہے, وہ ان کو باہر رکھا جا رہا ہے ان الیکشن سے, تو الیکشنز کیسے ممکن ہیں کہ یہ حتمی فیصلہ ہو یا یہ منتخب حکومت ہو؟ اور ساتھ یہ بھی بارہا کہا جا رہا ہے کہ
کہ جو جب تک withdrawal کمپلیٹلی نہیں ہوگا, انخلا پوری طرح سے مکمل نہیں ہوگا امریکیوں کا, یہ ممکن نہیں ہے کہ امن آ سکے, یہ ممکن نہیں ہے کہ انتخابات صحیح معنوں میں ہو سکیں. اب پاکستان کیا رول نبھا رہا ہے؟ ہم اپنی طرف سے پوری دباؤ سفارتی لیول پہ کر رہے ہیں کہ امریکہ پہ یہ دباؤ ڈالیں کہ انخلا پوری طرح سے ہو, یا ہمیں اس میں بالکل حصہ نہیں لینا چاہیے, اس سے دور رہنا چاہیے؟ اگر انتخاب مسئلے کا حل ہوتا, ماضی میں یہ مسئلہ حل ہو چکا ہوتا, اور اگر 2 انتخابات پہ مسئلہ حل نہیں ہوا تو تیسرے انتخاب پہ بھی مسئلہ حل نہیں ہو سکتا. 2 پہلو ہیں اس کے, افغانستان سے بیرونی افواج کا انخلا اور افغانوں کا آپس میں کسی ایک نظام پہ متفق ہونا, جس کا اشارہ پہلے بالکل ہو چکا ہے. یعنی یہ دونوں باتیں بہت اہم ہیں. اور میرے دوستوں نے یہ بات کی ہے کہ کچھ لوگ ہیں افغانستان میں بھی ہیں اور پاکستان میں بھی جن کے امریکہ کے ساتھ مفادات وابستہ ہیں, اور ان کو ڈالر مل رہے ہیں, اور اس کی وجہ سے وہ نہیں چاہتے کہ افغانستان سے بیرونی افواج نکل جائیں. دوستوں نے یہ بھی اشارہ کیا ڈالرز کے علاوہ بھی کرنسیز آ رہی ہیں پاکستان اور افغانستان میں. بالکل, اور یعنی یہ دونوں جانب یہ موجود ہیں, یہ صرف ایک ملک میں نہیں ہے, افغانستان میں بھی اور پاکستان. ہمارے سرکاری واشنگٹن میں یہ بات کہی ہے کہ امریکہ کو افغانستان سے نہیں نکلنا چاہیے. اسی طرح افغانستان میں بھی اس طرح لوگ موجود ہیں کہ وہ کہتے ہیں, برملا کہتے ہیں کہ امریکہ ابھی سرتاج عزیز کے کامنٹ کی طرف کہہ رہے ہیں کہ جنہوں نے کہا ہے کہ نکلتے ہوئے ہماری نیشنل سیکیورٹی کو زیر نظر رکھیں. سرتاج عزیز بھی ہیں اور امریکہ میں ہمارے نمائندے نے یہ بات کی ہے, واشنگٹن میں ہمارے نمائندے نے اس بات کا کیا مطلب ہے؟ ظاہر ہے یہ بڑی لمبی بحث بھی ہے کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جیسے آپ لوگوں کی بات سے مجھے لگ رہا ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ جب تک کمپلیٹ ٹوٹل انخلا نہیں ہوگا افغانستان میں امن نہیں آ سکتا, جب تک امریکہ واپس نہیں جائے گا. اور اسٹیٹ آف دی یونین ایڈریس میں کل کہہ بھی دیا ہے براک اوباما نے کہ وار میں اناؤنس کر رہا ہوں, اعلان کر رہا ہوں, خوشخبری ہے آپ کے لیے کہ ہم اس وار میں سے نکل رہے ہیں. لیکن وار میں سے نکل بھی رہے ہیں, اور جیسے احمد زئی صاحب بات کریں کہ متضاد بات کر رہے ہیں کہ فورسز بھی چھوڑیں گے, چاہے وہ 10,000 ہوں, 20,000 ہوں, 30,000 ہوں, لیکن جانے کا ان کا ارادہ نہیں ہے. لیکن پاکستان پھر ان کو اگر ڈیفرنٹ ایک کمیونیکے دے رہا ہے کہ آپ نہ نکلیں کیونکہ ہمارے انٹرسٹ میں ہے کہ سیکیورٹی اسی طریقے سے رہ سکتی ہے کہ مکمل انخلا نہ ہو, تو اس میں لاجک تو ہے ویسے اگر کمپلیٹلی چلے جائیں گے تو پھر خانہ جنگی شروع ہو جائے گی افغانستان میں. یعنی یہی بات ہے کہ خانہ جنگی بھی نہ ہو اور امریکہ بھی نکل جائے, اور اگر امریکہ مکمل نہ نکلے اور پھر بھی خانہ جنگی تو مسئلہ تو پھر بھی رہا. یعنی اصل بات خانہ جنگی کا خاتمہ ہے, اور اگر امریکہ کے رہتے ہوئے خانہ جنگی رہے تو پھر امریکہ کا رہنا بھی بے سود. اس لیے امریکہ کا نکلنا بھی اور خانہ جنگی کے راستے میں رکاوٹ بھی, یہ دونوں باتیں مطلوب ہیں کہ امریکہ مکمل طور پر نکلے بھی اور خانہ جنگی بھی نہ ہو. ہمارے حکمران سرتاج عزیز ہوں یا کوئی اور ہوں یا وزیر اعظم خود ہی کیوں نہ کہیں, یہ اگر بات کہتے ہیں کہ امریکہ نہ نکلے تو یہ پاکستان کے عوام کی وہ نمائندگی نہیں ہے. پاکستان کے عوام یہ نہیں چاہتے کہ امریکہ افغانستان سے نہ نکلے. آج آپ پاکستان کے اندر ایک سروے کنڈکٹ کر لیں, میں یقین سے کہتا ہوں کہ 80% سے زیادہ پاکستانی عوام یہ رائے دیں گے کہ امریکہ کو افغانستان سے نکل جانا چاہیے. اور ہمارے حکمران اگر کہتے ہیں کہ نہیں نکلنا چاہیے تو ان کے اپنے مفادات ہوں گے. اور اصل میں وہ بات کہنا چاہتا تھا. آپ نے دوسرا سوال پوچھا کہ میرے دوست جو کہتے ہیں کہ یہ بہت کم لوگ ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ امریکہ کو افغانستان سے نہیں نکلنا چاہیے اور ان کے مفادات وابستہ ہیں, یہ اس بات سے تو مجھے اتفاق ہے کہ تعداد میں کم ہے. لیکن اس وقت پر انہوں نے ساتھ یہ بھی کہا کہ تعداد میں کم ہوں گے, کل اگر ان کی فیصد نکالی جائے تو کم ہوگی, لیکن ان کے پاس اس وقت طاقت ہے, میڈیا پہ بھی طاقت ہے. یہی بات میں عرض کر رہا ہوں کہ تعداد میں تو وہ کم ہیں, لیکن اس وقت وہ اقتدار اور اختیار رکھتے ہیں یہاں بھی اور وہاں بھی. اور میں اگر یہ عرض کروں کہ ان میں 2 بنیادی بیماریاں پائی جاتی ہیں, افغانستان کے اندر بھی ان لوگوں میں اور پاکستان کے اندر بھی, اور ان بیماریوں کا اگر علاج ہو جائے تو مجھے یقین ہے انشاءاللہ کہ ہمارا مسئلہ حل ہوگا. امریکہ بھی افغانستان سے نکلنے پہ مجبور ہوگا اور افغانستان میں انشاءاللہ خانہ جنگی بھی نہیں ہوگی. وہ 2 بیماریاں, ایک خوف ہے امریکہ کا کہ امریکہ بہت بڑی طاقت ہے اور امریکہ کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا,
اور نعوذ باللہ امریکہ کی یہ طاقت لا یزال ہے، یہ ختم ہونے والی نہیں ہے۔ ایک بیماری تو یہ ہے، اور دوسری بیماری ان کو لالچ اور طمع ہے۔ تو یہ ہے، اور دوسری بیماری ان کو لالچ اور طمع ہے۔ وہ اس بیماری میں مبتلا ہیں کہ ان کو باہر سے ڈالر ملے، فارن کرنسی ملے، اور ان کی عیش و عشرت کا بازار گرم ہو۔ اگر یہ لوگ ان دونوں اس سے نکل آئیں، یہ لالچ کا طمع بھی چھوڑ دیں اور امریکہ کا خوف بھی ان کے ذہن سے نکل جائے، مسئلہ حل ہوگا۔ اور مجھے یقین ہے افغانستان کے اندر اور پاکستان کے اندر اللہ تعالیٰ نے بے شمار وسائل پیدا کیا، ہمیں دے رکھے ہیں۔ لیکن وسائل تو ہمارے ہمیشہ سے تھے مولانا شہزادہ، شاید یہ جو وسائل کو استعمال نہیں کیا گیا۔ جن بیماریوں کی بات کر رہے ہیں، یہ جو دو مرض ہمیں لاحق ہیں، طمع ہے، گریڈ ہے، لالچ ہے، یہ تو افغانستان میں بھی پاکستان میں بھی دونوں حکومتی سطح پہ ہم نے دیکھی ہیں۔ اور جو خوف ہے امریکہ کو، جو خوف ہے، لیکن کارزائی صاحب بھی پچھلے 10 سال میں جو افغانستان میں امریکہ آپریشنز کرتا رہا ہے، پریزنس رہی ہے، ان کو کوئی اعتراض نہیں رہا۔ پچھلے گزشتہ سپٹمبر سے کارزائی صاحب کو اچانک بہت تشویش ہو گئی ہے کہ اب آپریشن بھی نہ کریں، اب وہ بڑا سخت سٹانس لیے ہوئے ہیں، اگریسو ہو گئے ہیں ایک دم سے۔ ان کو پہلے کیوں نہیں خیال آیا کارزائی صاحب کو؟ کارزائی صاحب خود څو کلونو نه دا خبرې کوي چې امریکایان باید کلو ته لاړ نشي او کورونو ته لاړ نشي او بمباري ونه کړي بې ځایه او ملکي خلک ونه وژلی شي او دروازې ورماتې نشي او خلک تهدید نه کړي او د یو بې ضرورته عملیات ونه کړي او دی باید که افغانستان ته راغلي د یو متحد په حیث نو هغسې صادقانه همکاري وکړي، نه دا چې دی موږ ته نور مشکلات ایجاد کړي۔ البته دې وخت کې به دغه د کرزي صاحب شکایت یا اعتراضونه د شدت پیدا کړی دی، ځکه چې د کرزي صاحب دوره هم اوس په ختمېدو ده او دا د امنیتي معاهدو په وجه باندې هم د معاهدې په وجه هم دا خبره لږ ګرمه شوې ده، د خارجیانو د وتلو وخت هم دی، په دې وجه لږ مسایل زیات ګرم شو۔ که نه زه د دې ګواه یم چې کرزي صاحب د ډېرو کلونو نه دا خبره کوله چې زموږ بې ګناه خلک وژلی کېږي، تاسو داسې عملیات کوئ چې د هغې ضرورت نشته دی، باید تاسو د افغانستان د خپلواکۍ او د استقلال خیال وساتئ او زموږ دغه حکومت چې دی که ضعیف حکومت هم دی، د اختلافاتو کې جوړ شوی دی، باید دا حکومت د سوال لاندې رانولئ، موږ حق لرو، مکلفیت لرو چې د خپلو خلقو نه دفاع وکړو، د خپلو اتباعو نه، د خپلو شهریانو نه۔ نو کرزي صاحب دا خبره د مخکې نه کوله، خو زه په دې عقیده یم، خپله زما مطالعه دا ده، دا خبرې موږ د افغانستان په میډیا کې هم کړي دي او په خپلو خطبو او وعظونو کې هم کړي دي چې اصل دا جنگ نور عوامل به وي، خو په دې سیمه کې د دې جنگ عوامل اصلا د امریکا بې عدالتي ده، او بې عدالتي په دې معنا ده چې دی په فلسطین کې د فلسطینیانو سره څه وکړل، هغه د یو په بل پسې د فلسطین خاوره اشغالیږي، هلته آبادیانې جوړیږي، یو موټی یهود دي، ټوله عربي نړۍ د هغې په انحصار کې ورکړې ده۔ په عراق کې د حمله وکړله چې کیمیاوي سلاح ده، کیمیاوي سلاح یې پیدا نه کړله او هغه د عراق اوس په هغه اور کې سوځي۔ خپله ناټو وایي چې موږ 20 پروازونه په لیبیا باندې کړي دي، 20 د قذافي حکومت یې ړنګ که اوس لیبیا کې هغه د امن رانغی۔ آیا تاسو دغومره چې په د عربي نړۍ کې دغونه په شدت کار وکړو نو ولې تاسو په اسرائیل هم چېرته یو پرواز کړی دی که نه؟ همداسې سوریه دی خرابه کړله، مصر کې منتخب حکومت راغی او هلته فوج د دی په اشاره باندې دا کار وکړه، افغانستان ته دی راله، خو اوس د افغانستان خلک پوهېږي چې دی د افغانستان کې د افغانانو د مفاداتو نه دی زیات په خپلو اغراضو پسې دغه کېږي۔ نو زه به دا عرض وکړم چې کرزی هم په دې پوه شوی دی، کرزی صاحب، او زمونږ افغانان هم زیات په دې پوه شوي دي چې افغانستان کې یا په دې سیمه کې دی زمونږ ګټې او زمونږ منافع هغه زیات نه تعقیبوي، بلکې دلته دی خپل اهداف لري، خپل مرام لري، خپل اغراض لري او خپله یو ایجنډا لري، د هغې مطابق دی مخکې روان دي، او تر څو چې دلته دی پاتې کېږي نو دغه ذهنیت به د عوامو سره زیاتیږي چې امریکا زمونږ مشکل نه حل کوي، بلکې د خپلو اغراضو دپاره راغلی، نو په خلاف به
دغه تشنجم ورځ په ورځ باندې به زیاتیږي او بیا موږ ویو چې که زموږ ترمنځ روغه جوړه راشي، مثلا افغانستان خلک خپل منځ کې روغه وکړي، د دوی د دلته د پاتې کېدو او د دوی د مداخلې او د دوی د بمباریو هیڅ سوال نه ضرورت نه پاتې کېږي. نو موږ سره دی که پاکستانی که نور اسلامي نړۍ که زموږ دوستانی هر څوک چې مذهبي جماعتونه دي پاکستان کې لوی لوی علما دي، موږ همیشه د دوی نه غوښتي دي چې تاسو په افغانستان کې د طالبانو د حزب اسلامي او د حکومت ترمنځ د روغې جوړې کوشش له موږ سره وکړئ چې په افغانستان کې امن راشي، د خارجیانو دلته ضرورت نه پاتې کېږي، بانۍ نه پاتې کېږي. نو دې سلسله کې د پاکستان مذهبي جماعتونه یا لوی مشهور علما، دینی مدارس، د فتوا مرکزونه ډیره توجه نه کوي. زموږ د مشرانو نه واورېدل ډېر جامع او ذهنیت یې ورکاو، وسیع مشکل یې یاداو، مګر د حل دپاره پیشنهاد نه کو چې د حل لارہ چارہ بچی. گفتگو کا سلسلہ جاری رکھیں گے، یہی بحث ہم دوبارہ آپ کو دکھائیں گے اگلے حصے میں. تب تک اجازت دیجیے، اللہ حافظ.